ما مخکې دا خبره کړې ده دا چې کوم د نشې مریضان دي دا موږ ورته نشایان نه وایو د طب په اصولو کې دا بیماران دي دا د مختلف قسم نفسیاتي او دماغي بیمارو شاخصانه دي د مور پلار بچو ته د وخت نه ورکولو شاخصانه ده د مور پلار بچو سره بې ځایه سختي کول دا شیانه چې دي دا ماشومان د نشو طرف ته مایل کوي دا د نشو چې کوم قسمونه دي د هرې نشې خپل نقصانات دي نن بدقسمتي دا ده یو سړی راځي هغه وایي زه چرس کوم خو چې کله موږ د هغه ټسټ وکړو نو په هغې کې کوکین هم روځي په هغې کې آیس هم روځي په هغې کې چرس هم روځي په هغې کې بنګ هم روځي او ډېر ډېر شیانه پکې روځي تر دې پورې چې باربیچوریټس او هیپنوټکس ډاکټر صاحب دا پکې کېږي نو یو تاسو ته دا وایم چې مهرباني وکړئ که ستاسو بچو سره په لاس کې داروګان وي او دا د ډاکټر پرچه ورسره نه وي نو تاسو هغه د حساب کې تپوس کې وکړئ چې دا د څه شي دارو دي او چا درکړي دي او ولې استعمالوي دا تاسو وینئ په دې کارخانو کې یو ځای بل ځای چې دي یو بل ته انجکشن یې لګوي دا د دې یو بل خطرناک قسم دی بله ورځ زه تکرار نه غواړم هدیرې ډېر پاک ځای نه دي متبرک ځای نه دي موږ لپاره د عبرت ځای دی خو هلته کې بعضې داسې خبرې خلکو په ګوته کې چې هغه په هېڅ صورت باندې د یو مسلمان لپاره او یو پښتون لپاره قابل قبول نه دي دلته کې کوشش دا پکار دی چې د زنانه هم طرف په هېڅ صورت باندې هدیرې ته موږ اجازت ورنکړو دویم زموږ په ګروپ کې دا خبره کېږي چې بله ورځ پولیس هلکان ټینګ څه شول څه نه شول نو ګرانو د سټیټ فنکشنریز او د سټیټ چې کوم مشینري دي د یو قانون لاندې کار کوي هغې باندې زموږ نظر وي د هغې د یو پروسس نه معاملات روان دي هغه پروسس باندې زموږ د دې جرګې ټول مشران خبر دي دا په ګروپ کې نه بیانېږي نه د دې خبرو ضرورت شته دی چې دې سره سوچ وکړي څه چې وشي تاسو پرې ټول وینئ ټول کلی به پرې خبرېږي ټول ولس به پرې خبرېږي دې کې میډیا انوالومنټ دی دې کې د ډېرو ایجنسو انوالومنټ دی زموږ او ستاسو ذمهواري دا ده چې موږ د حکومت د دې خپل کلي د ولس او د جرګې د دې لاسونه موږ مضبوط کړو که یو بل خپې ونه وهو درېیمه خبره ډاکټر جاوید صاحب ما سره ډسکس کړې وه بعضې زموږ په کلو کې چې کومې دښمنۍ دي بالخصوص په ماشو دې کې به کوشش کوو چې دا مونږ اصلاح ته بوځو او دا چا چې دښمنۍ دي الله دې ترې نور خلک ساتي هغې دې ترې خدای پاک خلاص کړي زه دلته ولاړ یم زه د ټولو نه کمزوری انسان یم که زه لږ پرې خیال ودرېږم نو زما وړوکی ماشوم که د 5 کالو راشي او ما دې کرا کړي نو ما په سټ راغورځولی شي خو زما سوری چې کوم په ځمکه پروت دی نو دا زه دې ټولو انسانانو ته چیلنج ورکوم چې دا راوبهوئ دا تاسو نه شئ رابهولی ګټه چې ده دا په خاکسارۍ کې ده په زور زبردستۍ باندې مونږ د چا مخه نه شو نیولی نه نیک کار ته رابللی شو او نه بد کارونه منع کړی شو مونږ ته پکار دا دي چې مونږ د دې زړونو ته لارې پیدا کړو د دې مونږ تربیت وکړو او څنګه چې مخکې وویلی شو دوی بیا مونږ د دین په کارونو کې په فلاحي کارونو کې ولګوو علاج دا چنده چې ده دا بلکل دا د جرګې لپاره راکول چې دا هلکان منډې ته کوي دا به کوي ما بل ورځ هم ویلي بیا هم وایم ما څو فرم سره دا خبره وکړه زمونږ د ماشو په خاوره باندې چې څونه ډیپنډنټس دي ډیپنډنټس مطلب چې کوم خلک څه قسم نشه کوي نو هغه سیمپلز په صورت کې به د هغې داروګان راځي او دا به موږ فری ورکړو د دې میډیکل اسسمنټس به کوو دا ډاکټران صاحبان دلته ناست دي داسې نه چې موږ دا ورکړو میاشت پس به ګورو هله سم ورځ باندې به د سره پلار راځي अब बया डॉक्टर साहब तब बखैर माँ तब बखैर या कम डॉक्टर तम चीज़ दारू और
چې څو کمونی کې ما سره به سیمپل پرتی وي د هغې مطابق به ورکوو یو میاشت پس د دې چې کومه ډیپنډنسي وي دا ختم شي هغې نه پس بیا دا په مثبت کارونو کې لګیا کول دي مثبت کارونه څه دي اوس خو بس موسم تېر شو دا چې کوم زمونږ د کلي لارې دي سړکونه دي د لښتي طرف ته د لارې طرف ته په دې کې ونې وکروي دا خلک په دې کې مصروف کوي دی حمید بابا کې ما او ملک رحمان او نور د کلي ډېر خلک وو دا چې کومه شرکۍ تاسو ولې دا موږ په دې نیت نه وکړي هلته موږ کتابونه ایښي وو چا سره چې په کلي کې ځای وي په ګاونډ کې ځای وي هغې کتابونه کېږدئ دا ماشومان هلته راغواړئ هغې ته لیک لوست وښیئ هغې ته اخلاقیات وښیئ هغې ته د مشر کشر تمیز وښیئ او هغې ته د نشې نقصانات بیان کړي او دغسې طریقې سره هغه د نشو نه لرې کوي بل دا موبایل چې دی دا یاد لرئ ما مخکې مې ورځ دا خبره راځي ډاکټرانو چې زمونږ علاج وکړه او چې زمونږ اصلاح وشي او مونږ ژوند غواړو ژوند د هر سړي ضرورت دی خلک ژوند غواړي مرګ ته څوک هم نه تیارېږي اخري کې تاسو ټولو ته دا خواست کوم چې تاسو خاکساري اختیار کړئ په خاکسارۍ کې چې کومه ګټه ده نو زموږ مخې ته ده موږ ټول دا دعوګیر یو چې موږ د پیغمبر علیه السلام امتیان یو تاسو نه زه دا تپوس کوم چې تاسو نن دې ته تیار یې چې موږ دلته نه اوسو موږ څوک په کاڼو ولي موږ ته څوک دسغي لاره کې واچوي په موږ ګند راواچوي او بیا موږ ورشو هغه ته وروډبو چې تا خو پرون داسې کار کړی نن دې هغسې ونه کولې تا ته څه تکلیف دی او د هغې نتیجه بیا تاسو ټولو ته معلومه ده چې څه ده هغه عرب چې د اوښانو اوبو څښلو په نمبر به یې په 40 او 50 کاله دښمنۍ کولې هغه شیر و شکر شو نو موږ الحمدلله پیدایشي مسلمانان یو راځئ چې موږ دا نبوي اخلاق په ځان کې پیدا کړو زموږ نیمې نه زیاتې مسلې به انشاءالله په خپله ختم شي